کې ما دا د سمرباغ ایمرجنسي ده دا وخت دا تاسو وینئ شاته ډاکټران موجود دي دلته ایمرجنسي د دې دپاره وي چې مریضان راشي او هغه په هغه وخت هغوی ته چې دی نو دغه ورکړی شي ای رورې ته لږ دې خوښه زه صافي یم که ایمرجنسي ده د دې دا ستا د تاڼې ځای نه دی دا هسپتال دی د تاڼې نه د ایمرجنسي یو حوالې سره زه خبره کوم که نه ځکه خو دلته ولاړ یم نه دی بند زه دننه پریمیسس کې نه یم پریمیسس نه بار یم او پریمیسس کې م شم کولی صحیح شوه دا نه دی بند وروره زه د پریمیسز نه بار ولاړ یم او هغلته دننه م کولی شم زه هلته م بند یم دا ایمرجنسي ده دی لږ اکسیډنټ کړی دی او خپې ماته شوې ده دلته ډاکټر ناست دی سیدالله هغه دا ریپر کو ارتوپیډک ته چې یاره دلته هسپتال کې ارتوپیډک نشته په ایمرجنسي کې نو دا تاسو د هډوکو ډاکټر له ویسئ زه راغلم موږ معلومات وکړل چې دا د هډوکو ډاکټر دلته شته که نه سمرباغ کې نه څوک نشته معیارو کې نشته مونډه کې نشته نو دته ضرورت دی د امبولینس ځکه چې دی غریب دی انتهایی غریبي ده دا د پلار دی دا امبولینس دلته د ریسکیو والا ولاړ موږ ورته راویستو خو دا د هسپتال انتظامیه په خصوصي توګه دغه سیدالله ډاکټر ورسره دا نور دا شی چې کوم نن موجود دی دوی په ځای چې یو غریب ته سهولت ورکړي هغه ته د سهولت په ځای 3 غنټې دا ماشوم دلته ناست دی په دې ماته خپه دته تکلیف دی دته یوه انجکشن ډایکلو لګولې په دې هسپتال کې او ته وایي چې دا تیمرګرې ته ریپر کوي خو تیمرګرې ته امبولینس ورکوي نه د ده خو غریبي ده دی به تیمرګرې ته ځي څنګه د دوی سره خبرې اترې کوه لکه څونه وخت وشو ته په دلته په دې هسپتال کې کم از کم 2.5-3 غنټې وشو بھائی د هغه وخت نه تا ته تکلیف دی ما ته ډېر زیات تکلیف دی خو په خپل زړه باندې ویل چې څه مسله ده بس ما ته وینا وکړه خو بس تاسو کریک ته او چېرته لاړ شم ته ملګري ته دا دې ته ونه وایې چې تیمرګرې ته به څنګه ځې ستا خو غریبي ده وستې کېږي که نه دا امبولینس خو وي دی دپاره چې د چا غریبي وي چې ویسي دا انصاف چا سره شته دا انصاف هېڅ چا سره هم نشته که نه ما ته به وختي ویلی وي چې راشه تا ته انجکشن وکړم دلته کې بل څه وکړم تا ته به ضرورت وي ستا په ټایم باندې پټۍ وکړم صرف د هغې پرې راله ولګول فایوډین نور روپۍ ما ته څه نه دي کړي انجکشن هم درته ورنه شو اوس درد دی انتهایي ما ته درد دی او جي دا د دې خبرې اترې تاسو اورېدې چې انتهایي د ده خپه ماته ده دې ډاکټران نه بلکې قصابان دي چې دې قصابانو دلته کېنولی دی هسې خلکو قصابان بدنام کړي اصلي قصابان دی دا دننه چې ناست دي نن دې قصابانو دلته کېنولی نه ورته انجکشن کوي نه ول امبولینس ورکوي چې تیمرګرې ته ویسي دا د دې هسپتال حال دی ته راشه دې خوا کاکا دا د ده والي صاحب دی ستا اوس کېږي چې دلته ګاډی ونیسې او دا ویسې هسپتال هیڅ وس نه کېږي 15,000 روپۍ ګاډی اخلي نه کېږي زما وس ستا څه خیال دی سرکار چې دې امبولینس والا تنخواګانې ورکوي دا خو خیر پرایویټ امبولینس راغلو سرکاري امبولینس دې خلکو له تنخوا ورکوي نو ستا څه خیال دی چې دا خلک به تاله څه خدمت درکوي هیڅ خدمت رانه نه کوي بس دقه دی چې بس ناست یې وسلې بار نه دوایي راوړه بار نه دغه راوړه چې درد سیګزیشن هم د دوی سره نشته دا حالات دي نن د سمرباغ د ایمرجنسي چې خلک راځي نه خو چاته میډیسن میلاویږي نه په صحیح خوله چاته خبره کېږي او بیا داسې سیریس کیس چې د هغه هډوکی مات وي خو هغه ته امبولینس نه ورکولی کېږي د هسپتال نه دا خو ښه دا ده چې دلته د پرایویټ دې هلکانو یو تنظیم جوړ کړی دی امبولینس یې ارینج کړی دی زه د دوی شکریا ادا کوم چې راغلل زموږ په ریکویسټ باندې او د امبولینس راوسته وروره ډېره مننه لږ را سره دا ووایي چې هر چاته تاسو د امبولینس همدغه رنګ چې د هسپتال نه مویسه کېږي تاسو ورته ولاړ یې جی موږ ورته ولاړ یو موږ دغه غریب سړی چې پکې کم وي هغه به پکې انشاءالله فري او نور پرایویټ امبولینس دی دلته موږ حاضر وو 24 غنټې ډېره مننه ستاسو دا د هسپتال حالات دي د دې حوالې سره موږ ایم ایس صاحب سره هم خبره وکړله د ایم ایس د دې هسپتال ډاکټر قیوم صاحب سره هغوی هم وینا دا وه چې بلکل دا په دې شیټ باندې ورته لیکلي دي چې ریپر ټو ارتوپیډک نو په دې هسپتال کې خو ارتوپیډک نشته په معیارو کې نشته مونډه کې نشته نو تیمرګرې ته به وړل وي نو تیمرګرې ته خو چې وړلی کېږي خامخا به په امبولینس کې وړي ځکه چې خپې ماته ده د دې خو وس کېږي نه چې ځان له چې دی نو پیلډر راونیسي په 6,000 روپیو تیمرګرې کې ورته ولاړ وي خو دا هسپتال دلته ناست عمله دوی له دغه د سرکار امبولینس نه ورکوي ورته دغه وایي چې تاسو چې دی نو ښه مضبوط سپارشیان راولئ په سپارش باندې که اوس بر څوک راغله خو امبولینس به ورته میلاو شي خو چې دا یو غریب سړی دی د سپارش نشته نو دته دغه امبولینس نه میلاویږي